قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. دا قالو دا وإذا خلو سره ده کله چې دی یوازې شي یا دی لاړ شي خپلو مشرانو شیطانانو ته نه قالو وایي انا معکم بېشکه موږ تاسو سره یو. او دا معیت په کم حیثیت سره دی؟ ای فی الدین، موږ تاسو سره دین کې څه یو؟ شریک. والاعتقاد او په عقیده کې. ها اپی صاحبو مخکې اووی وإذا لقوا الذین آمنوا چې د مؤمنانو سره میلو شي نه قالو آمنا موږ ایمان راوړی. نو آمنا جمله فعلیه ده، جمله د مسلمانانو سره خطاب وکړو په جملې او د خپلو شیطانانو سره چې یو ځای شي نو هغې ته وایي انا معکم مونږه ستاسو سره یو. پوهېږئ؟ نو جمله اسمیه یې راوړله. څه راوړله؟ یاده مو کړله خبره. نو وګورئ مؤمنان د دې د ایمان نه منکر اوسو او د منکر سره چې ته خبره کوي نو مؤکد کلام به راوړي. نو هلته آمنا راوړو بغیر د تاکید او دا شیطانان دا د دې د کفر نه او د دې د منافقت نه څه نو منکر نو د ملګرتیا نه نو دې سره مؤکد کلام راوړو. پوهېږئ؟ نه کلام چې د منکر سره کوي د تاکید فکاری او د غیر منکر سره ترک تاکید. او دلته عکس شوی دی، مؤمنانو سره کلام داسې راغلی چې تاکید پکې نشته او د دې سره کم کلام چې راغلی هغې کې نو دا خلاف اصل ښکاري. نه د هغې وجه بیاني خاطبو المؤمنین، مؤمنانو سره خطاب وکړو په جملې فعلیې سره چې آمنا دی، او شیاطینو سره خطاب وکړو په جملې اسمیې سره چې انا معکم دی. نو یو خو په دې جملو کې فرق شو، یو فعلیه شوله بله او دویم دا اسمیه المؤکده بإنا دا یې مؤکده کړي په څه سره؟ یو خو فعلیه راوړله هلته یو تاکید نشته، یو یې دلته اسمیه راوړله او تاکید هم شته دی. پوهېږئ؟ لأنهم قصدوا بالأولى. حفیظ صاحب دا وجه د څه بیاني؟ د فعلیه او د اسمیه. ها اوله یې فعلیه ځکه راوړې لأنهم قصدوا بالأولى، د دې اراده په اولنۍ جملې سره دعوه احداث الایمان، دعوه وه د ایمان د موجودولو چې زمونږ ایمان موجود دی، زمونږ ایمان شته دی. آمن او بس د احداث الایمان دپاره آمنا کافي دی. پوهېږئ؟ ځکه فعل دا په څه دلالت کی؟ په حدوث او په زمان دلالت کی که نه کی؟ پوه نه شولې؟ آمنا مونږ ایمان موجود کړی دی، ایمانو راوړی. او په دویمې سره اراده او قصد هغه فی تحقیق ثباتهم، تحقیقه ای چې کم ثباتو د دي نو د هغې ثبات تحقیق کې ها دی چې په کم منافقت باندې وو نو دی اوس د خپلو شیطانانو ته وایي چې زمونږ په هغې باندې ثبات ګورئ اوس هم شته دی، اوس هم نو د مخکې نه دی ثابت په څه باندې و؟ په کفر باندې که نه. اوس وایي چې په اکه کفر باندې اوس هم څه یو؟ یعنې زمونږ ثبات اوس هم اکه شان دی. او د ثبات دپاره اسمیه مناسبه ده، اسمیه نو وبثانیه مقصود په دویمې سره تحقیق ثباتهم، د دې چې کم ثبات دی د هغې تحقیق دی. او ثبات په څه باندې؟ علی ما کانو علی. تاسو پوه شولې؟ نو دا نقطه شوله چې حفیظ صاحب اولنۍ فعلیه راوړله او دویمې لکه اسمیه په ثبوت او په دوام او په ثبات دلالت کی. نو اشاره یې وکړله چې زمونږ اکه ثبات دی په منافقت او په کفر باندې. اوس دا بله خبره حفیظ صاحب چې په اوله کې تاکید فریښی دی او په دویمه کې تاکید راوړی دی باوجود د دې نه چې عکس پکارو.
ولأنه لم يكن لهم باعث. حفیظ صاحب څنګه چې د انکار د وجه نه تاکید کولی کیږي، مخاطب د منکر دی نو څه کولی کیږي، او څنګه چې د عدم انکار د وجه نه ترک تاکید کیږي، تاکید نه راوړلی کیږي. نو دام یو ضابطه ده حفیظ صاحب چې په کومه خبره کې پتا باعث موجود، پتا او زور در باندې ها، او ستا په یو خبره کې رغبت وو، نو د دک باعث توجه نه او د صدق رغبت توجه نه تاکید راوړل کی، اکدا نو بیا تاکید نه ما ته ګوره دا کومه خبره چې دی مؤمنانو ته کوله چې آمنا مونږ سره وړي، نو په دې باندې د شاته نه زور نو ډېر نه غوښتله آمن، او نه پکې د دې رغبت چې دا ټکه مونږ د خلې نه راو باسو، نو بس هغه ته سرسری وي آمن. او په دې بل خبره کې دی کې باعث موجود د زړه نه دا کافرانو نه ان معکم چې دی په خلر او باسي نشاط نه باعث موجود دی، بل رغبت مو باوجود د دینه چې مخاطب تدین دي کتلی ها زمون مخاطبین په دې خبرې ته کتلی چې په دې کې مرغبت شته دی، خلق وی چې ستا شوق نه بیا خپل سبق وایي چې شوق دی نه، نو مخاطب ته نه ګوري خو خپل بس رغبت تی جوړه اچ نه کونه شوله به خبره باندې. لکه قرآن شریف کې راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا دراسخین فی العلم صفات بیانی کنه ربنا اننا آمنا، نو دا خطاب د الله تعالی سره دی، نو الله تعالی خو دراسخین فی العلم او د مؤمنانو د ایمان نه منکر نه دی، او بیا هم دې سره وړي اننا، نو اصل کې د دې په خبره کې رغبت څه دی، خپل مضبوطه خبره چې خدای زمون کلک ایمان اوس په پوه شو. ولانه بلدا خبره چې لم یکن لهم نو د منافقانو د فار باعث سباعث چې دی راپورته کی ها دی من عقیدة، یعنی د دې صدا سے عقیده نه و د زړه چې آمنا د زړه نه راو باسي پوه شو. وصدق رغبتنا د دې د فار صدق رغبت په دې خبره کې رښتونه رغبت نو ها، اسی ظاهری رغبت پېکاو چې د خلکو ته فتو لګي چې مونږ مؤمنان خو نور، او پس کې باعث په نو صدق رغبت نو فيما فاغ جمله کې خاطبوا به المؤمنین، بده آمنا کې دور شوق نو ها او بشوله، او افلا غی سره چې کوم خبره کوله ان او ولا توقع، ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة، أو ولأنه لم يكن لهم توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان. افی سیو چتا پوئیگی چتا چی زما دا خبره با پا دی مخاطب کی او چلیگی پا دی کی با او دی با تسلیم کی یادم اکرلا ستا دا توقع امیدی چی زکن دعوکو مدا با دی کی او چلیگی، نو آغا دی کی بیا اپی سیب تاکید راوڑا لیکی، او کدا توقع ستا نین بیا تاکیدو ما تا گو رئی دا دی چی کوم خبر آمن ناوی مومنانو تا، نو کدل تا دی ویلے وی چی نا منکلک ایمان دے و مؤکد کلامی، نو بیا بیسا مطلب چی منگ پہ ایمان کی کامل یو کنا، نو دا دعوی پا مومنانو کی چلے دل نا اغیب ہوئی چی اسی لگی آئے ماں دا پاگی کی چلے دل دیلا رواج نمیلاوی دا دی که عاموالے ارچا بھئی ہمیں دا دروجن دی، او دا کم خبر شی چاہتا کولا کفار و شیطانانو تا، نو اغی بارکی دا توقعوا چی زمون دا دعوت چلی گی دلتا ها پوانو شولی پی ها لکستا دا سخلقو سر تعلق شتا دا سو سر دی، نو چی دا چا سر دی نا اغی تا چی تکم خبر کئی اکم دعوت کئی نا اغا دعوت فاقی کسی کی گی پوانو شولی پی.
که د یو مولا متعلق ته صفت کوي چې پلان کې مولا داسې قابل له او داسې دی او داسې لکه په خپلو خلقو کې دا دعوه ورلکه نه خپلې څه کې ولکه تسلیمي که نه نو توقع شته چې دا خبره به خوره شي د کمال ده خو که به نورو خلقو کې بیا کوي نو وایي چې په ټکي نه پوهېږي پوه شولی په خبره باندې دا دعوې ماوي نه دي وي که دا آمنا موږ مؤمنانو ته مؤکد ووایو خو زمونږ دا دعوه نه چلېږي دغلته او دې خوا چې نو چې توقع وه نه تاکید به راوړلی کېږي که توقع نه وه نو دې خوا توقع وه چې زمونږ دا دعوه به وچلېږي هلته نه وه جو ځکه ولا توقع رواج ادعاء الکمال او نه دا توقع وه چې او به چلېږي دعوه د کمال فی ایمان په چا باندې په مؤمنانو باندې مؤمنان څوک دي من المهاجرین هغې چېرته د دې ایمان مضبوط او کامل نه تسلیموئ وایي چې هسې خبرې کوئ بخلاف ما قالوه مع الكفار فخلاف دا هغه خبره کوي چې د کفارو سره هغې کې دا توقع وه چې دا به وچلي انما نحن مستهزئون بېشکه مونږه ټوقې کوونکي یو مسلمانانو پورې حفیظ صاحب تاکید څه دی انما نحن مستهزئون کې حرف عاطف نه دی راغلی وجه بیانی چې دا تاکید دی لما قبله د چا دپاره هلکه د ما قبل دپاره څنګه تاکید دی د هغې مضمون جدا او د دې مضمون اخو وایي انا معکم مونږ تاسو سره یو مونږه بس او دلته مونږ خو ټوکې کوو مسلمانانو پورې د دې دواړو مضمون خو اما مفهوم خو د یو بل جدا دي که نه د دې وایي چې نه د ما قبل لپاره څه دی تاکید دی ها ولې حفیظ صاحب چې ته په یو شي پورې استهزا کې څه کوې نو په کوم شي پورې چې ته ټوکې کوې نو د هغه څیز چې کم مخالف طرف وي ته په هغې کلک ولاړې ته به په هغې د انا معکم څه معنا وه مونږ اکه شان مضبوط کافران یو ښه او انما نحن مستهزئون کی تاکید دی څه دی مونږ خو په اسلام پورې نو چې په اسلام پورې ټوکې کو نو د اسلام مقابل څه دی کفر نه په هغې کلک ولاړ نو انا معکم او انما نحن مستهزئون څه شولو لأن المستهزئ بالشيء ځکه کم کس چې ټوکې کې په یو شي پورې المستخف به او هغه پورې استخفاف او سپکې ګڼي نو مصر علی خلافه هغه د هغې په خلاف کې سي کلک ولاړې دي که نه او بدل منه او فی بیا دا جمله ده انا معکم نه څه ده بدل او بدل کم بدل لی بدلې اشتمال لی ها پوه شولې ځکه د دې جملې دا مضمون د هغه جملې سره نه عین دی او نه جز دی پوهېږې بلکې تعلق ته قدرې ها څه دی او دا جمله وافی علی المراد ده په نسبت ته چا باندې د هغې باندې پوه نه شولې په خبره باندې د انا معکم معنا څه واپس صاحب مونږ اکه یهودیت باندې بحال یو اکه منافقان او انما نحن مستهزئون کې خبره نوره سیوا شوله یوازې په هغې کلک نه یو دوره کلک یو چې مسلمانانو پورې ټوکې کو نه پوهېږئ یو خو تش په یهودیت پاتې کېدل یو د دې سره سره د اسلام استهزام کو مسلمانانو پورې ټوکې نو دا پوه نه شولی به نه او بدل منه یا د هغې نه څه دی لأن من حقر الاسلام چا چې د اسلام سوکو نه فقد عظم الكفر د کفر سوکو نه انا معکم معنا دا و چې مونږ کافران یو اکشان او انما نحن مستهزئون معنا عظیم کافران یو ښه نفس کافران نه خلوی لوی دوی ځکه یو چې اسلام پورې سوکو او استیناف او یا فی صرف دا جمله فکأن الشیاطین قالوا لهم گویا چې د شیطانانو ورته وي د شیطانانو کله ورته وي لما قالوا کله چې ورته د منافقانو د خپلو شیطانانو ته وي انا معکم چې دی ورته انا معکم وي د مشرانو شیطانانو ورته وي ان صح ذلك کدا خبره سي دا تاسو چې وایي انا نو فما لكم توافقون المؤمنين بیا د مؤمنانو سره موافقت ولې کوئ وتدعون الايمان او د ایمان دعوه ولې کوئ چې ندی فاجابوا بذلك دی وی هغې پورې خو ټوکې کو هغې پورې
استهزاء ستویل کیږي السخريه والاستخفاف والمسخره کول او یو سړی سپک ګڼل ها یقال ویل کیږي هزأت واستهزأت بمعنى واحد بمعنى دا دواړه په یو معنا سره لکه اجبت او استجبت چې په یو معنا سره راځي اجبت نو هزأت او اصل کې فی صف خفت ویلی شي ستا هزأت ویلی کی او دا ماخوذ دی من الهزء او هزء ویلی کی قتل سریعه فی صف چې یو کس سمزر قتل کې ها یقال هزأ فلان کله ویلی کی اذا مات على مکانی بس چې پازه مرشي اړو سبکینا ها وناقته تهزأ به الک اوخه روانه وا او غسړې سمز غلوها نو ولې غلو ولګه سپکو کنه چې درونو نه بیا دې غلولې پوه شولې په خبره باندې اے تسرع وتخفف دا اوخه په دې سړي باندې تیز روانه ده او دا سړي په دې سړي باندې دا اوخه سپک سره سپک کله روانه چې وزن نه تاسو په ونه شو دې گاډو ته وګورئ چې وزن به ډېری نه څنګه روانه چې نه به نه څنګه روانه تاسو په شو دې الله یستهزئ بهم الله تعالی با بدل ورکې دی له ټوکو ها الله یستهزئ بهم هو فیسه یو نامناسب فعل لے عبس فعل لے قبیح فعل لے اللہ تعالیٰ تے نسبت ندی جوابونه کی چې دلته د استهزاء معنا جزاء الاستهزاء الله بوله د دې ټوکو صور کی خو هغه بدلی ته خود استهزاء وي خود ټوکی ورته وي په شولې یجازیهم علی استهزائهم الله بوله د ټوکو صور کی نو لفظ خود سره غي د استهزاء راغی او معنی یې څه ده جزاء الاستهزاء ندی وای سمی جزاء الاستهزاء د استهزاء غ جزاء نه ده اغیل نوم کې خود به اسمه په نوم د استهزاء سره اې دسو جزاء الاستهزاء او نوم ولا نه پوهیږي اسم یستهزئ او به امانه جزاء الاستهزاء کما سمی جزاء السیئه سیئه لکه د سیئه بدلی ته چې سوی نه ده قرآن شریف کې راځي وجزاء سیئه سیئه مثلها نه پوهیږي په خبره ها وجزاء دې چې علماء سره ورکړل دا سیئه ده ها او چې دې مال راکې دا سیئه نه ده دا څه ده او شریعت بل اجازه ورکړي چې ورکوله ویږي او سیئه ورته ځکوي سیئه ورته چې دغه سپېړه زماده سپېړه به یو شان دی ګندم سپېړه راکړل امام خو صرف دغه مخ کې او زماده نو صورتن یو شان دی کنه دی صورتن یا مقدار کې یو شان دی کنه دی نو د سیئه چې کومه بدلا وا هغه ته سیئه ځکوي چې په شکل کې دواړه یو شان نه پوهیږي نه اما مقابله اللفظ باللفظ یاخذ دی وجه چې لفظ مقابل شوی دی بل انما نحن مستهزئون راغله دی نو په جواب کې الله نو دا یستهزئون ذکر راوړي چې مخکې مستهزئون راغله د هغه په مقابله د وجه نه کني دلته نور معنا سوا یجازیهم وسو نو د یجازیهم په ځای باندې یستهزئون راوړو ځکه دا لفظ د هغه لفظ څه شوی دی مقابل شوی او لکونه مماثلا فی القدر او یا فی صفت دی وجبانه چې په مقدار کې دواړه سدي د یو بل سره اے داغیا دا استهزاء او دا استهزاء یا استاغ سیئه او زماده دواړه سیئه ورته ویلي نور په حقیقت کې او سیئه دا بل خو سیئه نه ده او په قدر او په مقدار کې دواړه سدي یو دا یو توجیه شول په آیات کریمه کې چې الله یستهزئ بهم ما یجازیهم علی ذکر د استهزاء مراد لري جزاء الاستهزاء کنا دویم تعویل کیفی سے او یرجع وفعل الاستهزاء علیهم یا با
الله تعالی چې کوم وبال د استهزاء غو په دی واپس کی ها د دې غرض خو ضرر ده نقصان ده مؤمنانو ته نو چې کم ضرر او نقصان او وبال له اکو الله تعالی دی ته سکی نو گویا چې دا استهزاء شو استهزاء نه ده او د استهزاء په شان او یرجو یا الله تعالی واپس کی وفال له استهزاء په دی باندې نو په یکون کیږي الله پاک کل مستهزئ بهم اے مستهزئ نه ده کل پونه شولې به دغه د استهزاء نه غرض تاسو شه ده دغه نقصان ورکول او هغه نقصان هو واپس ته تراغه نو ګویا چې دا هغه طرف نه ته استهزاء غانه په پښولې دریم فیسه او ينزل بهم یا منازل کی الله تعالی په دی باندې حقارت او هوان سپکواله الذي اغه هو لازم الاستهزاء نو ذکر د ملزوم چې استهزاء د مراد لري لازم چې هغه سپکواله والغرض منه کم شي چې د استهزاء نه غرض دی پوښلې به خبره باندې نو دې صورت کې مجاز مرسل شو ها اوس دې بل صورت ته ګوره او يعاملهم یا به ور سره خدای معاملو کی معاملۃ المستهزئ نه پوهیږي اې دوه کسان دي حقیقتا یو د بل پولیس کې استهزاء کی نه یو بل سره دغه معامله د داغي د پاره د استهزاء لفظ استعمالول حقیقت ته دوه طرفه پوهیږي به خبره باندې نو د دې معامله د الله تعالی سره او د الله تعالی معامله د دې سره د دې معاملې تشبیه ورکړي دا هغه دوه کسانو چې حقیقتا سکی پوښله به خبره باندې نو دا هيئت هغه هيئت سره شنو دا یو مشبہ قبل مشبہ به بیا د مشبہ به د فارچ کوم لفظ استعمال دو استهزاء هغه په سوالم دلته سکو نو استعاره شو له خو چون کې یستهزئ او فعل له نو د استهزاء په تبع کې بیا په یستهزئ او کې څه وکړل نو تا ته اعلان دي لیکلي فیکون استعاره تبعیه تمثیلیه په نشوله اما فی الدنیا دنیا کې ور سره خدای څنګه معاملې کې په اجرا احکام المسلمین علیهم الله تعالی به مسلمانانو احکام سکړي و استدراجهم او دیلره قلار نسب له محال مهلتنا ولورکی و زیادت او نعمت لسکی او علی التمادی سره د دې چې دی ور سره د نوزی فی الطغیان پسکی او دی وای چې دا خدای په موږ باندې ډېر فضل له او رحم و اما فی الاخره فبأن يفتح لهم الله تعالی به کولاو کې د دې لپاره په داسې حال کې چې وهم په نار دی په جهنم کې او سم ورته کولاو کې بابن جنه نفيسرعون نحوه اغه طرف ته بدی منډي کې اکس فيسرعون نحوه اسراء تیز ولا شي اغه فاذا ساروا اليه چې کله غي ته ورسیږي نو صد عليهم الباب الله تعالی په دروازه سکی وذلك قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاليوم نمرز الذين امنوا مؤمنان من الكفار فكافرون فور يضحكون وبه خان دي چې لګه دروازه ته کولا وشوله او بیا در نسه شوله وای خدای خطا خیر